السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو په مردان کې 13 ورځ بخشاد ګجرات کې بخشالي ګجرات کې 15 کسان چا ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي چې یو پکې ښځو خاوند او 3 بچیو چې د ظلم انتخای ورسا کړي دا قاتل یې خپل پلار اوخته. راځي عزتمندو دای ولی عمره بې دردۍ سره قتل کړل. څه داسې واقعیا مخې ته راغلې وه چې د غریبانو سه دومره غټ ظلم وکړو. دوستانو الله تعالی دې خیر کړي. هر طرف ته ظلم او بربریت شروع دی. په وړه خبره باندې قتلونه کیږي د تپوس یې څوک نشته. هر سړی چاړه تیره کړې ده چې څوک ورته خبره کوي نو سر ته قتلوي. ته به وګینی چنګیز خان دی. عزتمندو په مردان بخشالي ګجرات کې داسې کار شوی و چې د عثماني غني کاکا یو زوی و خغلې واده کړی و. د واده نه پس په کور کې د دوی دواړو روزانه روانې رات یو بل سبه جګړې کولې. اخر دا چې عثمان کاکا ډیر زیات مجبوره شولو، ډیر زیات تنگ شولو. نو د شپې یې تمانچه راغستې ده. اول یې زوی اشته دی، بیا یې ښځه اشته دی او بیا د دې نه پس خپل نوسي ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي. پولیس والا قاتل گرفتار کړی دی، تاڼې ته یې بوتلی دی. خبر رانه دی راغلی چې حکومت ورساسه فیصله وکړله چې پانسي کوي به کو سزا به ورکوي. الله تعالی دې د دغه 15 واړو مرحومینو جنت نصیب کړي او کوروالو ته دی الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو مونږ ته پکار دی چې صبر کوو. هر څه کې د صبر نه کار اخلو. صبر کوونکی کس الله ته هم خوښ دی او د صبر میوه خوږه وي. کم کس چې صبر کوي هغه ته به په زندګۍ کې مشکلات نه راځي او نه به پریشانه کیږي. دوستانو دا وا زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زمونږ د چینل به در سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ټلې نشان وه چې تاسو ته بیا خر یو نیو معلوماتي ویډیو خو په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.